Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Shahidullah Official. Today our topic is the drug dosage form. Zamanga nanane topic chire haga de the drug dosage form. Dosage form zamung sara څنګه define کیږي? The physical state of the drug in which drug are presented. د یو drug substance هغه حالت چې په کوم حالت کې دغه drug مونږ د څه کیږي present کیږي. یعنی drug چې مونږ سره په کوم حالت کې لري د دې د حالت ته مونږ وایو dosage form. د دې نه مخکې مونږ په ډوز او په ډوزیج باندې خبره کړې و چې ډوز د یو دوايي دومره مقدار چې مونږ ته یو ډاکټر سیبو چې دا وته په یو وخت کې په دونه مقدار کې خوري دغه ته مونږ وایو ډوز. بیا ډوزیج د سایز اینڈ فریکوئنسي اف د ډوز چې کوم تاسو سره ډوز دی د هغه سایز د هغه فریکوئنسي د هغه ډیوریشن چې دا او د هغه لینث چې رسونه وخت پر وتر ډوز استعمالي دغه ته مونږ ویلو ډوزیج. نن مونږ وایو اباوت ډوزیج فارم یعنی په کوم حالت کې مونږ سره د ډرګ سبسټانس موجود دی دا چې کوم د ډرګ حالت دی دغه ته مونږ وایو ډرګ ډوزیج فارم. یعنی مونږ وایو دا ډرګ مونږ سره په سولیډ فارم کې لري که په سیمی سولیډ فارم کې لري که په لیکوډ فارم کې لري او که په ګیس وغیرہ فارم کې لري. نو د ډرګ چې کوم حالت دی د ډرګ د حالت ته مونږ وایو ډوزیج فارم. نو زموږ سره بیا د کلاسیفیکیشن شوی دی یو ته مونږ وایو سولیډ ډوزیج فارم لیکوډ ډوزیج فارم سیمی سولیډ ډوزیج فارم او انهیلیشن. چې کوم زموږ سره سولیډ ډوزیج فارم دی یعنی د کې به موږ سره د ډرګ چې کوم فزیکل سټیټ دی نو هغه به موږ سره په سولیډ فارم کې وي چې کله ډرګ موږ سره په سولیډ فارم کې دی دغه سولیډ فارم او ډرګ ته موږ وایو سولیډ ډوزیج فارم. نو په سولیډ فارم کې موږ سره کم ډرګز راځي دا کې موږ سره بیا کم ایگزامپلز دي لکه پاوډرز ټیبلیټس pills, capsules, lozenges and suppositories. Powders د پاوډر چې بیا موږ سره دوه قسمونه دي یو د زموږ سره د اورل یوز لپاره او یو د زموږ سره د ټاپیکل یوز لپاره. د اورل یوز چې کوم موږ سره یو جنرال اگزامپل دی هغه د زموږ سره او ار اس ریهایډریشن سولوشن او ار اس. نو تاسو ګورئ دا موږ سره په ساشا فارم کې موجود وي او دغه او ار اس چې کوم دی دا زموږ سره د پاوډر فارم اگزامپل دی او دا موږ سکو اورل استعمالو یعنی د دې اله موږ سره کرنمکس کرنبری چې موږ سره کومه ساشاز راځي موږ سره په پاوډر فارم کې د اورل سره اگزامپل لې او دویم د زموږ سره د ټاپیکل چې کوم پاوډرز دي د هغه اگزامپل موږ سره راځي ډسټینګ پاوډر کوم چې موږ د ټاپیکل یوز لپاره استعمالو یا موږ کوم ټاپیکلی یوز کوو. دویم د زموږ سره ټیبلیټ چې کله انسیپینټ پلس ایکسیپینټ دا دوه رايوځي شي نو د دې دوانو د کمبینیشن نه چې کوم موږ سره بیا په پنچ ماشين باندې پنچ میتھډ دی باندې اپلای شي او دا هغه نه پس کوم فارم اف ډرګ موږ سره راشي دغه ته موږ وایو ټیبلیټ اینڈ دیس از د سولیډ ډوزیج فارم ټایپ او ټیبلیټ چې کوم موږ سره د سولیډ ډوزیج فارم ټایپ دی په دې کې یو زموږ سره وی انسیپینټ یو بدی کې موږ سره وی ایکسیپینټ. انسیپینټ د ډرګ چې کوم اکټیو سبسټانس دی یعنی دا کوم مقصد د باره موږ د ډرګ پریپریشن کو دغه ته موږ وایو انسیپینټ پلس ایکسیپینټ دا موږ سره هغه سبسټانسز دي کم چې د انسیپینټ سره اډ کیږي د سره لپاره وسره اډ کیږي یعنی د کلرینګ ایجنټ وسره د کلر د لپاره اډ کیږي فلیورینګ ایجنټ وسره د فلیور د لپاره اډ کیږي او د قشان بایندرز وغیرہ وسره د دې د انټیګریټي مینټین ساتلو لپاره د سره اډ کیږي وغیرہ وغیرہ چې کوم نور سبسټانسز دي هغه بدی کې اډ کیږي د سره لپاره چې موږ سره د ټیبلیټ فارمولیشن وکي به د ټیبلیټ موږ سره مختلف اقسام دي یعنی پای کې چې د زموږ سره یو د ډیسپرسیبل ټیبلیټ د ایگزامپل موږ سره ډیسپرین ډیسپرسیبل ټیبلیټ کم چې موږ په واټر کې ورواچو دا په کې شي ډیسپرس شي بګي یا د دینه اله موږ سره د ټایم ریلیز ټیبلیټ دی باندې مختلف کوټینګ شي وي او د هغه کوټینګ په وجه باندې دی بچ دی وقتن په وقتن باندې کیږي لږ به ریلیز کیږي او کوټډ ټیبلیټ ټیبلیټ کې موږ سره دوه قسمه ټیبلیټ راځي یو زموږ سره راځي کوټډ ټیبلیټ او یو زموږ سره راځي ان کوټډ ټیبلیټ. کوټډ ټیبلیټ دا د دې لپاره د کوټډ ټیبلیټ چې دی د دې بد موږ څنګه پیژنو چې دا ټیبلیټ چې کم دی باندې کوټینګ شوی دی او کوټ پینری شوی نو یو خو جنرالي تاسو هغه په چې کوم ایسر لټریچر وی تاسو هغه باندې وګورئ نو په دې باندې ولیکل شي چې دا ډرګ موږ سره کوټ شوی دی او کنه دی کوټ شوی او د دې کوټینګ مقصد دا دی چې یاره بعض داسې ډرګ سبسټانس چې هغه زموږ چې سټمک کوم اسیډیټی را الته کې مینټین نشي پاتې کېدی نو هغه ته موږ انټری کوټډ ورکو چې هغه زموږ سره د سټمک چې کوم اسیډیټی را چې هغه په باندې افیکټ نه کوي او دا ډرګ چې کله زموږ انټسټاین ته ورسینو دی بس شي ریلیز بشي. او دویم به مونږه دا کوټډ ټیبلیټ په کومه طریقه باندې پیژنو یعنی مونږ به وګورو چې کله دغه ټیبلیټ د پاسه کوټینګ شي وي نو دا ټیبلیټ بچري تاسو وګورئ په بازي ټیبلیټ باندې منځ کې داسې یو لاین شان وي نو هغه په منځ باندې دوه کیږي نو چې کم په منځ باندې دوه کیږي دا مونږ سره کوټ شي نه وي او چې کم ټیبلیټ مونږ سره په منځ باندې نه دوه کیږي په دې کې دا لاین نه موجود نو دغه ټیبلیټ مونږ سره دا کوټډ ټیبلیټ وي. بیا کوټینګ چې کوم دی د مختلف مقاصد لپاره کیږي کوم کې یو ماته اوسه د هغه ذکر وکړو نو دغه شان موږ سره د ټیبلیټ مختلف اقسام دي لیکن ټیبلیټ چې د موږ سره سولیډ ډوزیج فارم کې راځي. دریم نمبر موږ سره راځي پیلز
پیلز چې دی دا موږ سره ون ټایپ اف ټابلیټ دی خو دې کې څه چل شوي دي چې پاوډر چې دی دا پاوډر دا مکس شوي دي د هني سره یا چې کم دی د یو سیرپ سره نو د دې هني یا د دې سیرپ سره چې کله دا پاوډر مکس شي نو دا موږ لرا کې څه شي یو سټیکی ماس را لرا کې او دا سټیکی ماس چې کله موږ رول کو د قیټ ته موږ بیا وایو پیلز او د دې موږ سره اگزامپل دی څه شي کنټراسپټیو پیلز لکه فارمولا 28 ټابلیټس وغیرہ چې کوم سره راځي بیا د دې نه پس موږ سره راځي کیپسول کیپسول دام چې دی نو زمونږ سره یو سولید ډوزیج فارم دی او دغه کیپسول چې کوم دی دا موږ سره جوړیږي د جیلټین نه بیا دا جیلټین موږ سره په دوه قسمه باندې یو ته موږ وایو هارد جیلټین کیپسول بل ته موږ وایو سافت جیلټین کیپسول چې کوم هارد جیلټین کیپسول دی نو په هارد جیلټین کیپسول کې بعد دغه کیپسول به مشتمل وي په یو کیپ باندې او د قشان په یو بوډي باندې بوډي بچری دی کې به ډرګ سبسټانس موجود وي دغه ډرګ سبسټانس به یا زموږ سره په پاوډر فارم کې وي یا به دغه ډرګ سبسټانس چې دی دا به زموږ سره په ګرینیولز فارم کې وي او د دې د پاسه به کیپ څه کیږي هغه به د پاسه ورفټ کیږي نو دغه ته موږ وایو هارد جیلټین کیپسول او دام چې کوم دي زموږ سره د میډیسن پرپز لپاره استعماليږي او یو د زموږ سره سافت جیلټین کیپسول چې کوم لیکوډ پریپریشن دی دغه لیکوډ پریپریشن موږ څه چلو کو په دې سافت جیلټین کیپسول کې ورواچو او دا چې کوم دی موږ سره د ماشينریانو په ذریعہ باندې موږ سو کو دا لوک کو دغه ته موږ وایو سافت جیلټین کیپسول او دا موږ سره د پاوډر د لیکوډ او د قشان د ګرینیولز میډیسنل سبسټانسز د لپاره داسې کیږي استعماليږي 5 نمبر موږ سره راځي لوزینجز او لوزینجز چې کوم دی موږ سره یو عام اگزامپل دی کوم ته چې موږ سټریپسلز وغیرہ کوم ټابلیټس دي په طریقه باندې موږ استعمالو او داغه پرپس کوم دی زموږ سره لکه سټریپسل چې کوم د سور تروټ لپاره یا د قشان چې کوم سره میوکوزل اریټیشن شوی د هغه د ختمول لپاره موږ کوم استعمالو دغه ته موږ وایو لوزینجز وته وایو او لوزینجز هغه دي چې کوم موږ چیوبلی استعمالو موږ سره راځي سپوزیټریز موږ څه ته وایو هغه ډرګ سبسټانس کوم چې موږ په بوډي کیویټیز کې استعمالو په بوډي کیویټیز کې استعمالو په دې کې زموږ سره راځي سپوزیټریز نو چې کوم موږ سره په کونیکل بولټ شیپ کې راشي نو دغه زموږ استعمالو په اینل کینال ریجن کې یا په اینل کینال باندې موږ استعمالو لکه دې موږ سره اگزامپل دی ګلایسرین سپوزیټریز کوم کله چې د ماشومانو خېټه سخت وي او متیاز ډکه نه کیږي نه هیته ګلایسرین سپوزیټریز ورکول شي تاسو کو د هغه ګلایسرین سپوزیټری وګوره نو هغه موږ سره کونیکل بولټ لایک شیپ وي پر لیټل فینګر کې به کېږي او په اینل کینال کې به هغه سو کې هغه به انسرټ کې دوی موږ سره راځي ویجاینل سپوزیټریز چې دې ته موږ پیسریز هم ویل شو دا زموږ سره په اوول شیپ کې وي کوم چې موږ په ویجاینا ریجن کې استعمالو او د قشان د سره پر استعمالو د لوکل او د سیستمیک افیکټ د پر استعمالو لوکل څه مطلب کو فور ایگزامپل بدا دې کې ایچنګ وغیرہ وی یا پدا دې کې سوزش وی نو د هغه د پر موږ استعمالو او سیستمیک افیکټ یعنی کو فور ایگزامپل موږ سره داسې زخم وغیرہ راغلی وي سیستم په هی کې انول شوی نو د هغه پرپز لپاره هم څه کیږي د سپوزیټریز یا پیسریز کیږي استعماليږي او دوی موږ سره راځي بوګیز چې کوم ته موږ یوریترل سپوزیټریز وایو چې کله زموږ سره په یوریترل ریجن کې لوکل یا سیستمیک سره نورمالټي راغلی وي د هغه لپاره چې موږ کم سپوزیټری استعمالو دغه ته موږ وایو بوګیز یا یوریترل سپوزیټری وته وایو ټیک شو د دې موږ سره شیپ چې دی هغه موږ سره پنسل لایک شیپ دی د دې نه پس موږ سره راځي لیکوډ ډوزیج فارم لیکوډ ډوزیج فارم یعنی چې کله دا ډرګ سبسټانس زموږ سره په لیکوډ فارم کې د دې چې کم سټیټ ته هغه لیکوډ دی دې ته موږ وایو لیکوډ ډوزیج فارم په دې کې فرست موږ سره راځي سیرپ homogeneous mixture of two or more than two substances in which sucrose concentration is in which more concentration of sucrose چې پای کې موږ سره sucrose concentration سوي هغه پکې سیوا وي یعنی شوګر کمپوننټس پکې موږ سره سیوا وي هي کې بیا موږ سره راځي یو دی یونایټډ سټیټ فارماکوپیا هغه چې کم دی موږ سره سکروز یا د سیرپ چې کم ډیفینیشن کوي دوی چیرې آی تھنک چې دا 85% او برټش فارماکوپیا وی چیرې 67.7% به کم دی پدې کې شوګر یا سکروز سوي کنسنټریشن به وي دویم دی زموږ سره سولوشن موږ څه ته وایو سمپل سولوشن موږ دی ته وایو homogeneous mixture of two or more than two substances which is completely dissolved چې کله زموږ سره دوه یا د دوه نه زیات substances completely dissolve شي دغه ته موږ څه وایو سولوشن وته وایو سسپنشن موږ څه ته وایو چې کله موږ سره دوه یا دونه زیات سبسټانسز دا ډیزولف شي لیکن دا فل ډیزولف نشي او په دې کې بیا هم چې کوم دي سولید پارټیکلز موږ تخکاری دغه ته موږ وایو سسپنشن او تاسو وګورئ په سولوشن او سسپنشن کې فرق دی سولوشن چې کوم دي د دې ته ضرورت نه وي چې کله دا ته استعمال او دغه مخکې به دا ته څه کې شیک کې بٹ سسپنشن should be shaken
سسپنشن چې کله ته استعماله دا غي نمخ کې بداته سکه شیک کې به ځکه چې پدې کې با سسپندډ پارټیکل ټول سیډیمنٹ شي وي دا چې کله ته شیک کینو دا واپس سوشي دا سر تراشي بیا موږ سره راځي بل دی ایملجن موږ څه ته وایو دا زموږ سره یو انسټیبل سیستم دی چې پای کې موږ سره یو لیکوډ په بل لیکوډ کې through out another liquid چې کوم دی پای کې څه شي ډیزولف شي وي خدا هغه سیستم دی چې پدې کې با څه چل بوي دا یو لیکوډ چې کوم پر بل کې ډیزولف کیږي دا با دوی په یو بل کې نه ډیزولف کیږي لیکن د دې دا ډیزولف بل چا په جماندې شي دا موږ سره شي د ایملسیفاینګ ایجنټ په ذریعہ باندې نو چې کلم په یو مکسچر کې ایملسیفاینګ ایجنټ ور اډ شو د دې لپاره چې دا دوا چې کوم دوه سيزونه یو بل کې نه حل کیږي او دا پکې موږ په یو بل کې حل کو دغه ته موږ سوې دغه ته موږ وایو ایملجن الیکزایر دام چې دې زموږ سره د سالوټ او سالوینټ دا چې کله په یو بل کې حل شي لیکن پدې کې چې کوم سالوینټ موږ سره استعماليږي نو سالوینټ په کې موږ سره الکوهول استعماليږي نو چې کله په یو سولوشن کې سالوینټ چې دی هغه الکوهول یوز شي دغه ته موږ سوې الیکزایر وته وایو بیا دې نه پس موږ سره راځي لوشن دا زموږ سره یو سیمه دا زموږ سره یو لیکوډ پریپریشن دی کوم چې زموږ سره په یو سوټیبل ویهیکل کې موجود وي او دا به زموږ سره په دې کې یو یا دونه زیات سبستانسز چې کوم دي اکټیو انګریډینټ هغه په دې کې موجود وي دا به چې زموږ سره په ان بروکن سکین باندې استعماليږي لیکن په دې کې یو خبره ده چې لوشن بچري په ان بروکن سکین باندې ویداوت فریکشن استعماليږي دې کې بچ کوم دي ته فریکشن نه اپلای کې او چې کوم زموږ سره لینیمنټس دي بالکل هم سیم د دې پشان چې په دې کې به زموږ سره دوه یا دونه زیات سبستانسز هغه په یو بل کې ډیزولف شي وي دا موږ سره په یو سوټیبل ویهیکل کې موجود وي دا به انټینټ کیږي د ټاپیکل یوز لپاره او د قشان چې کله دا ته او په دې کې به دوه اکټیو انګریډینټ به هم په دې کې موجود وي او دې کې به سوي چې دا کله ته په سکین باندې اپلای کې نو وذ فریکشن دې کې به ته فریکشن سکه اپلای کې به فریکشن په دې کې ته سکه اپلای کې به بیا زموږ سره راځي انجکشن چې کوم دی دا زموږ سره یو لیکوډ پریپریشن دی کوم چې زموږ سره یو سټیرایل لیکوډ پریپریشن دی چې دې کې د سټریلایزیشن خیال ساتل ډېر لازمي دي ځکه چې دا زموږ سره ډایرکټ سرکولیشن ته شاملېږي بیا زموږ سره دریم نمبر راځي سیمی سولید ډوزیج فارم یعنی هغه ډوزیج فارم چې کوم زموږ سره سیمی سولید دی یعنی د ډرګ هغه حالت چې کوم سره په سیمی سولید فارم کې دی نو پرې کې موږ سره راځي اوینټمنټ کریم اینڈ پیسټ اوینټمنټ کریم اینڈ پیسټ تاسو ګوره اوینټمنټ کریم او پیسټ دا زموږ سره په روم ټمپریچر باندې سری دا موږ سره په سیمی سولید فارم کې وي اوینټمنټ چې کوم دی دا څه شی دی دا چې زموږ سره یو سیمی سولید ډوزیج فارم دی کم کې با یو یا دونه زیات اکټیو انګریډینټ چې کوم دی په دې کې به سوي موجود وي پکې دا زموږ سره د ټاپیکل یوز لپاره استعماليږي د ایکسټرنل اپلیکیشن لپاره ایکسټرنل بداسي کې اپلای کیږي با په میوکس باندې او په سکین باندې د کې دا یو خبره لازمي ده چې دا زموږ سره په میوکس او په سکین دوه باندې استعماليږي کریم چې دی دا زموږ سره یو سیمی سولید ډوزیج فارم دی بالکل دا موږ سره یو اوینټمنټ دی لیکن په دې کې د واټر انکارپوریشن شوی دی د واټر د زیات انکارپوریشن په وجه باندې د تینو ورکړی دی کریم چې نو داغي په وجه باندې د اوینټمنټ نه دی لګلیس گریسي دی نو د دې وجه موږ دې تاسو کریم او دام زموږ سره ټاپیکل استعماليږي په سکین باندې بیا دریم زموږ سره راځي پیسټ دام زموږ سره یو سیمی سولید ډوزیج فارم دی کم چې زموږ سره د ټاپیکل یوز لپاره استعماليږي په سکین باندې کم دی استعماليږي دام زموږ سره زیات تر دا د اوینټمنټ په شان وي لیکن د اوینټمنټ نه دی یو څو خبرو جدا کړي چې دا بس وی سټیفر دی بچ دی د کې با سټیفر د کې با چې کم پکړ والا چکناهټ ټایپ یا پکړ چې دی هغه په دې کې سوي پکړ والا خصوصیت په دې کې سوي په دې کې بس یواوي لیس گریسي دی بچ دی نو گریسي با لګوي یعنی په دې کې په غوړوالي چې کم دی هغه په دې کې کم وي and more solid than ointment او دی بچ کم دی د اوینټمنټ نه بدی سوي زیات په سولید دا چې سیمی سولید دی اوینټمنټ کم دی دا زموږ سره لګ نرم وي او چې کم پیسټ دی نو دا به زموږ سره سولید دی د اوینټمنټ په نسبت باندې نو دې د وجه نه موږ ته سوایو دې ته موږ وایو پیسټ